دا ملګری تپوس کوي چې یو ماشوم شوی دی هغې وله براق نوم کې خودی دی نو دا نوم صحیح دی او که نه. نو جواب دا دی چې براق دا د عربی لفظ دی، یا ردی معنی سپینوالی دی، یا ردی معنی تیز رفتاری ده. دا دو معنی کتابونو لیکلی دي او دا د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه څاروی او هغه سورلي وه چې په کوم باندې نبی علیه الصلاة والسلام د معراج سفر طی کړی. نو نوم کې خودل د معنی په لحاظ سره خو صحیح دي، خو بهتره دا ده چې د صحابي څه نوم کې خودی شي هغه د نبی علیه السلام مخې ته راغلي هم دي، د نارینوم نومونه دي، نو هغه به ډېر بهتر وي. دا یو ملګری ملیشیا کې یو هوټل کې کار کوي، نو هغه د یو مسلې باره کې تفصیل غوښتی دی. هغه د هوټل والا ووی چې ته به موږ له د خنزیر غوښه هم پخې، نو هغې نه خو هغه ډایرکټ انکار وکړ. خو لیکن چې کوم ځای کې هغې ځان له اخلی پخلی کوي یا هوټل له اخلی پخلی کوي، نو په هغه کچن کې په هغه ځای کې خنزیر هم پخیږي. نو یو دی د دې باره کې تپوس کوي. دویم دا تپوس کوي چې په کوم لوښي کې خنزیر پوخ شي یا په کومه چاړه باندې د هغه غوښه کټ کړی شي، هغه لوښی یا هغه چاړه د حلال خوراک دپاره استعمالول څنګه دي. دریم دا تپوس دی چې کوم فریزر یا فرج کې د خنزیر غوښه پرته وي، نو په هغې کې نور د خوراک څښاک څیزونه کې ایښودل د دې څه حکم دی. نو جواب دا دی چې د شریعت په نظر کې د خنزیر عمره پلید څیز او د خنزیر عمره مضموم چې د هغې انتهایی قرآن پاک او احادیث مذمت بیان کړی دی، د دې عمره بل پلید شی نشته. او د دې وجې نه زمونږ د مسلمانانو په میس کې د پلیتوالی او د قباحت د علامت په طور باندې د خنزیر نوم اغستی شي. نو ستاسو ملګري چې د هغې د پخلي نه انکار کړی دی، نو دا ډېر زبردست کار کړی دی، بالکل هغه له پخول جایز نه دي. البته داسې لوښي چې په هغې کې خنزیر پوخ شوی وي، نو د هغې لوښو نه هم اجتناب پکار دی. که چېرې د مجبورۍ صورت وي، نو اول د هغه لوښي ووینځلی شي، ښه دې پاک کړی شي، هغه چاړه دې ووینځلی شي، هغه دې پاکه کړی شي، نو بیا د هغې نه پس د خپل استعمال کې راوستی شي. او که فرج کې د دغې خنزیر غوښې سره د نورې غوښې کې خودو نوبت راځي، نو بهتره دا ده چې بل پورشن کې کیدي او هغې نه جدا کې خودو کوشش وکړي. دا ملګری تپوس کوي چې معرف القرآن تفسیر د اودس نه بغیر کتل جایز دي او که نه. نو جواب دا دی چې څنګه تاسو په سوال کې ووی چې بهتره خبره دا ده چې په اودس کې دا وکتی شي. خو که چېرې یو موقع داسې وي چې اودس نه وي، نو بیا د هغې باره کې اصول دا دي چې کله د قرآن پاک تفسیر وي، په هغې کې قرآن پاک الفاظ کم وي، تفسیری مواد ډیر وي، نو بیا د ډیروالي د وجې نه هغې له د قرآن پاک حکم نشي ورکولی، بیا د اودس نه بغیر د هغې کتل د دې ګنجایش دی. خو دې کې د دې خبرې خصوصي خیال ساتل پکار دي چې په دغې اوراقو او په دغې پاڼو باندې چې کوم ځای کې د قرآن پاک آیات لیکلی شوی وي، د قرآن پاک الفاظ لیکلی شوی وي، نو د دې اهتمام پکار دی چې هغه ځای ټچ نشي، ځکه چې هغه مقدس آیات دی، هغه پاک الفاظ دي او د هغې ټچ کول بغیر د اودس نه جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې په کپړو باندې د وړو بولو د شتو شک وي، یقین نه وي، نو موږ دا اوریدي دي چې په هغې باندې د اوبو شتي وکړي یا لاس لون راخ کړي، نو هغې سره هغه پاکیږي. نو دی دا تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که نه. نو جواب دا دی چې دا تاسو چې د لاس راخکلو یا د شتو کولو د اوبو خبره اوریدي ده، نو دا صحیح ده، او دا د هغې کس دپاره ده چې کوم کس ته یقین نه وي چې دا ځای پلید شوی دی او که نه. څنګه چې تاسو په سوال کې ووی، نو داسې عموما هغه کس ته وي چې هغه لږ غوندې شک والا مزاج ساتي، نو شریعت د هغه د شک ختمولو دپاره وفرمایل
چې بس تاسو پاغي باندې لون لاس راخکا پاغي باندې دوبو شوتی وکا نو دغه لون لاس راخکل دغه شوتی کول اگر چې د پاکیت فائدہ نه ور کوي خو لیکن اپل پلیتیوم یقیني نه ده داغه صرف شک دی نو د شک ختمولو فائدہ به ورکی او دغه مقصود دی کچری یقیني طور پلیتی لګیدلی وی او د تپته وی نو بیا د اغي وینځلو نه بغیر چاره نشته جی د عملګری تپوس کوي چې یو په اداره کې یو ونه د مثال په تور باندې د مالټي دا یا د نیمبو دا نو د ادارې د افرادو د پاره د هغې نه میوه شکول څنګه دي او د بهر والو د پاره د هغې نه میوه شکول او اړل څنګه دي نو جواب دا دی چې داسې قسم خبرې دا ټول د هغه ادارې په اصول باندې مبني دي چې هغه اداره پرایویټ ته نو د هغې هغه چې کوم ذمہ داران دي نو د هغې په ثواب دید باندې د هغې په اصول باندې دا خبره مبني ده که هغې ادارې والا ته اجازت ورکوي نو وړل ورله جایز دي که هغې عام اجازت ورکوي چې څوک یې وړي نو وړي دي بیا د بل د پاره هم وړل جایز دي او که د ادارې د ذمہ دارانو د طرف نه که هغه پرایویټ وي که هغه ګورمنټ وي نو که هغې د طرف نه نه د ادارې والا د پاره اجازتي نه بل چا د پاره نه بیا هیڅ چا د پاره جایز نه دي او کنا څنګه هغه صورت د هغه د اصول او د ضوابطو صورت حال وی نو د هغه مطابق باغې سره معامله کیږي جی دا ملګری تپوس کوي چې دا حدیث شریف کې رالل چې څوک په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې زر پیری پرس کې درود شریف وي نو الله تعالی به هغه ته د هغه مقام په جنت کې د مرګ نه مخکې خي نو دی باره کې تپوس کوي چې دی نه کم درود شریف مراد دی او دویم دا چې د دې دپاره څه خاص ټیم دی او کنه هر وخت په تلو راتلو وغیره کې دا ویلی شي نو جواب دا دی چې د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې درود ابراهیمی چې کوم منګ او تاسو په موس کې وایو نو دا درود شریف وویلی شي او که دا درود شریف نه وي نو بل هر یو درود د یو عالم نه تاسو کنفرم کوي انو هغه ویلی شي چې الفاظ صحیح وي او معنا صحیح وي نو هر هغه درود جایز دی او د دې دپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی او دې کې هم بهتره دا ده چې بنده لږ غوندې استقامت سره په یو ځای باندې کیني او وی او که دغه موقع نه میلاویږي نو په آنې جانې کې تلو راتلو کې تګ راتګ کې هم څه مسله نشته ویلی جایز دیجی دا ملګری تپوس کوي چې په موس کې آخري قاعده کې د درود شریف نفس یو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یو دا دعا او دې سره رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا دې سره یو بل آیات کریمه هم دی نو دا دوانه دعاګانې ویل دا جایز دی او که جایز نه دی نو جواب دا دی چې کله د آخري قاعده کې درود شریف وویلی شي نو د هغې نه پس چې بنده څومره دعاګانې غوښتی شي نغه ټولې دعاګانې غوښتل جایز دي خو شرط پکې دا دی چې هغه دعاګانې هغه وي چې کوم قرآن پاک کې راغلی وي یا کومې احادیثو کې راغلی وي نو هغه دعاګانې که یو وي که دوه وي که لس وي که شل وي نو هغه دعاګانې غوښتی شي البته په دې کې دا خیال ساتل پکار دي چې کوم کس امامتي ورکوي نو هغه د یو نه سیوا دعاګانې نه وي ځکه چې امامتۍ کې د مقتدیانو خیال ساتل هم ضروری دي دغه دعاګانې د انفرادي مسکی وي که هغه فرایض دي که هغه نوافل دي که نور عبادات دي نو دغه د یو نه سیوا دعاګانې ویل بغیر د څه شک شبهې نه جایز دي دا ملګری تپوس کوي چې منګه اوریدي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای چې د شپې آخري مز هغه وتر دی نو کې یو سړی وتر وکي ماسختن او بیا ورله الله پاک توفیق ورکي د تهجد وکي نو بیا خو د شپې آخري مز تهجد شو نو د دې څه جواب دی نو جواب دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د شپې آخرنی منځ هغه وتر وګرځوئ نو علما د دې په وضاحت کې فرمایي چې هر هغه کس چې هغه ته یقین وي پوره
چې زبا د شپې تهجد لپاسم نو هغه د پاره بهتر دادی چې هغه وتر پریګ دی تهجد کی او بیا اخره کې وتر وکي. خو لیکن چې کم کس ته دا یقین نوي او هغه ته اسنه کو وتر پری دی او بیا قضا کې دو خطر وي ان هغه له پکار دي چې ماسختن وتر وکي او بیا که د شپې پاسې ده او الله پاک ورله توفیق ورکو تهجد وکړو نو پدې کې سحرج نشته. دا حکم د هغه کس د پاره دی چې هغه ته یقیني طور پته وی چې زو پاسم دا روټین وی نو هغه له پکار دي چې د شپې اخرنه منځ هغه وتر وګرځي. دا بهتر والا عمل دی. کچا وتر ماسختن وکړو ورپسې تهجد کوي یا نور نوافل کوي نو سحرج پکې نشته. خو بهتر دادی چې د شپې اخرنه منځ هغه وتر وګرځي. دا ملګری تپوس کوي چې قضا منځ په کم وخت کې راګرځول شي. نو جواب داده چې کم یو منځ قضا شو نو هغه د 3 اوقاتو نه علاوه هر وخت کې قضا کې دی شي. چې سټه نور راخیږي چې سټه نور د اسمان میستر اورسي او چې سټه نور پریوزي نو دا 3 اوقاتو کې هیڅ قسمه مز جایز نه ده. که هغه وقتی وي که هغه قضا وي که هغه نفل وي که نور سوي نو د دین علاوه چې کوم اوقات دي نو په هغه کې هر یو مز هر ټیم قضا راګرځول شي. څه مسله نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 4 رکعات فرض کوي او آخري رکعات کې د قل هو الله احد سورت او وي نو په د باندې سجده سهو شته او کنيشته. نو جواب داده چې دې تمنګ په خپل جبه کې داسې وایو چې تش رکعات ډکو کو یعنی په آخرینی 2 رکعاتونو کې خو صرف سوره فاتحه ویلي او سورت وسره یو ځای کول نیوي نو دا دې ته موږ تش رکعاتونه وایو. نو کدی سره سوره فاتحه سره د یو سورت او وی یعنی تش رکعات ډکو کو نو په د باندې سجده سهو نشته. البته کړمبنو 2 رکعاتونو کې سورت پاتې شو نو یعنی ډک رکعات تشو کو نو هغه کې به د باندې سجده سهو لازم راځي جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو الګ د یو زنانه پایس کې لیدي اوس د دغه الګ نور رونه د دغه زنانه او لورګانو سره رشتہ کول شي او کني شي کوله. نو جواب داده چې د دې الګ د نور رونو د دغه خزي لونو سره د حرمت سبل رشتہ نوي نو په دی وجه باندې د دې نکاح نه حراميږي. د دې الګ نکاح خو هغه سره حرام ده خو لیکن د دې الګ د رونو نکاح هغه سره جایز ده په دې شرط باندې چې د حرمت سبل وجه نوي پکې. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اقامت بغیر د اودس نه وکړي چې څنګه اقامت خلاص کو انو واپس لاړ اودس وکړو نو دا موږ شوه دی او کنه دی شوه. نو جواب داده چې بغیر د اودس نه اقامت کول دا مکروه تحریمی دی یعنی حرام ته نږدې دور لوی ګناه دی او کچا داسې وکړو نو دوباره اقامت ته ضرورت نشته مشوه دی. خو لیکن دا طریقه او بغیر د اودس نه اقامت کول دا مکروه تحریمی دی جی. دا ملګری تپوس کوي چې دا موبایل کې بیلنس ختم شي نو ایڈوانس بیلنس راغوختل او بیا چې کله دا غي نه پس بنده ایزی لوډو کی یا کارت وخیږي نو هغه لګي پیسې سیوا کټ کی نو آیا دا سود کی راضی او کنه راضی. نو جواب داده چې دا سود کی ناراضی ځکه چې هغه کوم پیسې کټ کړي نو دا د هغه سرویس چارجز هم دي او دویم دا چې هغه تاسو لکم پیسې را لېږي نو دا پیسې ني اصل کې دا دغه پیسو مر سہولت تاسو ته را لېږي انو دی باندې چې کوم اضافي چارجز هغه کټ کړي نو دا سود کې ناراضي جي. دا ملګری تپوس کوي چې 2 سجدو میس کې کمناسته ده نو که هغه کې دا دعا او وي درې پیری رب اغفر لي یا اللهم اغفر لي نو دا دعا صحیح ده. نو جواب داده بالکل صحیح ده. کدا دعا وی کدی سره الفاظ سوا کوي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني نو صحیح ده او که صرف دغه الفاظ وی نو صحیح ده جی. دا ملګری تپوس کوي چې کوټ یعنی عدالت چې کوم طلاق ورکی خزله نو دا کیږي او کنه کیږي. نو جواب داده چې عدالت کما خله ورکی خزا عدالت کې کیسو کی او عدالت بیا غیله یو ډیګری ورکی نو که هغه ډیګری د شریعت د اصول مطابق وي نو هغه سره طلاق واقع کیږي
او کداسي قسمه صورتحال مخې ته راغلی وي نو یو قریبي یا نږدې چې کوم دارالفتاء وي یا یو مفتی صاحب وي نو هغه سره تاسو خپل صورتحال تفصیلی ډسکس کړئ نو بیا به هغوی تاسو ته راهنمایي وکړي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس غسل کو د غسل په دوران کې د هغه نه مزمزه او استنشاق یعنی خلی او پوزې ته اوبه اچول هیر شو خو لیکن هغه وایي چې د غسل په دوران کې زما خلی ته او زما پوزې ته اوبه تللی دي نو آیا غسل شوی دی او کنه نه دی شوی څه صورتحال دی نو جواب دا دی چې دغه ملګری د غسل په دوران کې چې خلی او پوزې ته کومې اوبه تللی دي نو که هغه په داسې طریقه باندې وي چې د هغه خوله دننه ټوله لونده شوي وي دغه رنګې پوزه چې کوم در اډوکې پورې واله حصه ده دا ټوله لونده شوي وي نو غسل شوی دی اگر که د په ارادې سره اوبه نه اچولي په خپله تلي وي نو اومې غسل شوی دی او که نه دغه شانتي نه وي نو بیا دله دوباره پوره غسل کول ضروري نه دي بس خولې کې دی اوبه واچئ پوزه کې دی اوبه واچئ او هغه څنګه چې غسل کې ټوله خوله لندول ضروري ټوله پوزه لندول ضروري نو هغه شانتي دي خوله او پوزه دننه لونده کی نو غسل یې وشي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماشوم د پاره عقیقه کوي نو په کار خو په عمر ازبانې ده یا په 14 ازبانې ده خو لیکن هغه د هغې نه یو ورځ نیم مخکې یا په 6 ازبانې یا په 8 یا په 9 نو د دې په شریعت کې څه حکم دی نو جواب دا دی چې عقیقه دا په شریعت کې مستحب ده او د دې د تمام اصول خیال ساتل پکار دي که په عمر باندې یا 14 باندې ساروي حلال نکو نو بیا به دا د صدقې والا حکم لري د عقیقي حکم به نه لري او دې کې صرف علالول په دغه غرض باندې د ساروي ضروری دي که بیا هغه دعوت کوي چاله پروګرام کوي چاته ویناګانی کوي کاغه په بل رضبانی شي نو څه مسله نشته ځکه چې دعوت په دې کې ضروری نه ده خو صرف د قربانای څنګه چې د لوی اختر قربانی وي نو هغه وینه تویول هغه کې مقصود وي دغه شانتي د عقیقي په باره کې د وینه تویول مقصود دي نو دغه وینه په دغه خاص رز باندې تویول دا ضروری دي دا غي نه مخ کې رستو وینه تویول سره د صدقې ثواب ورته ملاويږي د عقیقي هغه حکم نه دی پوره شوی جی دا ملګری تپوس کوي چې کله خور رور ته عیسی وبخي نو دلته موږ ته جواب ملاو شو چې شریعت کې د دې بخلو څه حیثیت نشته لیکن ضرور د پاره د دغه عیسی استعمالول څنګه دي نو جواب دا دی چې رور لپاره دی چې دغه د خور دغه عیسی د هغه د بخشش باوجود هغه لور کی نو بیا به د پاره د هغه آمدن بالکل بے غبار او بے شک او حلال وي او تاسو دا تاسو کړی دی چې خور د هغه عیسی نالی نو د هغه بدله کې چې صلح کوي سعوز علی نو آیا هغه د زمکه برابر کېدل ضروری دي کرور ولا پیسې ورکې نو د زمکه پوره قیمت به ورلور کوي که کم او بشورله ورکول شي نو په دې سلسله کې دا خبره ذهن کې خودل په کار دي چې موږ د دې لپاره د صلح لفظ استعمال کړی دی او صلح وی دیتا چې په یو مقدار باندې دوانه فریقین راضي شي برابر خبره ده که هغه مقدار د غزمه کې د قیمت نه کم وي برابر وي سیوا وي دا د دوانو فریقین په ثواب دید باندې موقوف ته برابر کېدل ضروری نه دي جی دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی په 4 رکعات موس کې 2 رکعات پسې قاعده تیر شوا او د نیغ ادرید نو دلا خپل موس جاری ساتل پکارو او اخره کې د سهو سره بعد د موس شیو خو لیکن د واپس راغې د قیام نه د قاعده ته واپس راغې نو آیا د موس او شو او که اون شو او دویم تپوس دا کوي چې دې سره د ګناګار دی او کنه دی نو جواب دا دی چې څنګه تاسو سوال کې وی چې چری سړی 3 رکعات ته روان شي او قاعده ړومبنای د دنه یې رشوه نو کده قاعده ته او ناس ته نږدې وو
ان خوکی بنی او که ولاړ ته نږدې نو د درېږي واپس ته ناراضي اخره کې دی سجده سهو وکي. خو که یو سړی د ولاړ نه واپس راغی قاعده ته او کې ناست او بیا د هغې نه پس مونځ وکړه نو دی ګناهګار دی. دله واپس راتلل د قیام نه قاعده ته نو پکار، خو باوجود د دې د صحیح قول مطابق نو د مونځ شوی دی اخره کې دی سجده سهو وکي نو مونځ شوی دی. جی دا ملګری تپوس کوي کچری د سحر سنت د یو سړی نه پاتې شو نو موږ پسې متصل بعد دا سنت بکئی کسه ټیم به کوي. نو جواب داده چې که د سحر سنت پاتې شو نو د هغې قضا لازم نه ده، نه موږ پسې لازم ده، نه د نور خطو نه پس لازم ده. البته که څوک کول غواړي نو بیا به د نور فارغېدو نه پس د قضا کوي. او دا د امام محمد رحمت الله علیه قول دی. انو لیکن د موز نه پس بالکل جایز نه دی د سنت او قضا. موز پسې د سحر موز نه پس صرف او صرف قضا موز کې دی شي او نور دغه نفل وغیرہ دا یا سنت دا جایز نه دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د سحر موز ولاړ وي او یو سړی راشي سنت نی کړي انو د امام لاندې کول شي موس کې انو د به سنت کوي. نو دا لاندې کول کم ځای کې مراد دی؟ وړومبي رکعت کې، دویم کې، یا په قاعده باندې؟ انو جواب داده چې مفتابهی قول داده چې د امام که په اخرنای قاعده کې لاندې کول شي نو د به سنت کوي. وړومبي رکعت کې لاندې کول شي که دویم کې لاندې کول شي نو هغه خو څه مسله نشته، خو لیکن که په اتحیاتو کې د امام په اخیری قاعده کې لاندې کول شي نو دی به سنت کوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بهر ملک کې 15 کاله تیر کې مزدوریو کې چې بیا کله هغه کینسل راځي نو هغه له بونس ورکوي، یعنی پیسې ورله ورکوي. نو د دغې پیسو د زکات څه حکم دی؟ او دی دام وایي کچری د خپل وطن ته راغی په هغې بونس پیسو باندې د کاروبار شروع که، تجارت شروع که، نو بیا د هغې د زکات څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې په کومه ورځ باندې دته بونس میلاو شو او د هغې نه مخکې د سره د زکات عمره پیسې نه وي، نو چې کله دته بونس میلاو شو نو د دغې ورځې نه به د کال شروع شي د اسلامی میاشتو په لحاظ سره. نو چې کله په دې پیسو باندې کال پوره شو او دغه پیسې د سره وي او د نصاب حد نه اړېدې او په ده باندې څه قرض نو بیا به د دغې پیسو زکات کال پس ورکوي. که چېرې ده په هغې باندې کاروبار شروع کړو نو د هغې حکم دغه دی، پیسې هغه را روانې دي خو د هغې شکل بدل شه. نو د کال چې کومې ورځې نه دی د بونس مالک شوی دی، نصاب ته رسیدلی وي د کال نه پس، نو چې کله کال پوره شي نو که هغه پیسې که هغه بونس والا مالیت د پیسو په شکل کې وي نو به زکات ورکوي، که د مال تجارت په شکل کې وي نو به زکات ورکوي. جی دا ملګری تپوس کوي چې ټیټو اسلام کې جوړول حرام دي، خو که چېرې یو غیر مسلمه کس د کفر په حالت کې په خپل بدن کې په یو ځای باندې ټیټو جوړ کړی وي او د هغې نه پس هغه مسلمان شي نو د هغه څه حکم دی؟ ځکه چې د هغې د لاندې خو اوبه د اودس په وخت کې نه ځي. نو جواب دا دی چې ټیټو دا اسلام کې څنګه چې تاسو ووی دا حرام دی، خو لیکن باوجود د دې کې یو مسلمان جوړ کړي یا یو کافر جوړ کړی وي نو د اودس او د غسل په وخت کې دې کې څه مسله نشته، اودس هم کیږي او غسل هم کیږي، خو لیکن د دې جوړول حرام دي. نو که غیر مسلمه ټیټو جوړ کړی وي په یو جسم باندې په یو ځای باندې او بیا هغه مسلمان شو نو د هغې د پاسه که هغه اودس کوي نو د هغه اودس کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده اودس وکړي نو بیا په څادر باندې مخ لاس اوچ کړي، نو که چېرې یو سړی په موضوع باندې مسه وکړي او بیا په څادر باندې هغه موضوع اوچې کړي نو موږ اورېدي دي چې په دغې څادر بیا مونځ نه کیږي.
نو دا خبره صحیح ده او کنه؟ نو جواب دا دی چې که صادر باندې بنده مخلاص اوچ کی یا موزی اوچ کی نو په دې سره هغه صادر نه پلیتیږي، نه د هغه د موز د قابلیت نه اوزي، هغه د موز کولو قابل دی. دا خبره چې کوم تاسو اوریدي ده نو دا بے بنیاده خبره ده، د دې خبرې څه حقیقت نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د بل نه قرض پیسې واغستې او دا معامله صرف د دوو کسانو په میاس کې روانه وه، د قرض ورکون کی او د قرض اغستون کی، او هغې دپاره هغې یو نیټه مقرر کړه، خو لیکن د نیټې نه د نیټې راتلو نه مخکې هغه مقروض سړی وفات شه. نو اوس به د دې مسلې څه حل وي؟ نو جواب دا دی چې د شریعت هر یو کار او هر یو حکم هغه د ډیرو حکمتونو نه ډک دی. د شریعت یو حکم دا هم دی چې کله دوه کسان خپل میاس کې د پیسو والا معامله کوي او هغه د قرض وي نو دی لیکل پکار دی. درېمه سپاره کې الله جل شانه فرمای یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوا، چې ای ایمان والو چې کله تاسو یو بل سره د قرض والا معامله تر یوې نیټې پورې کوئ نو هغې باندې لیکل وکئ. او بیا دی آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی رستو د دوه گواهانو جوړولو تذکره فرمایي او د هغې حکمت او د هغې فائدہ داسې قسمه صورتحال کې راوځي. نو که دی لیکل کړی وي یا دوه کسانو میاس کې گواهان مقرر کړی وي نو اوس دی کې څه پیچیدګي نشته چې کله هغه سړی مړ شه نو دغه قرض ورکوونکی به لاړ شي او هغې ته به هغه ټول ثبوتونه وښیي نو مسله به حل شي. خو لیکن که چېرې داسې نه وي شوي نو بیا به دا معامله د دغې ورثاو سره د چلیږي. دی به هغې ته ووایي چې ستاسو مړي زما نه دوره قرض اغستی و، نو که هغې یې ومني او د خپل مړي قرض ورکړي نو د هغه ذمه به هم فارغه شي، د ده مسله به هم حل شي. او که هغې نه مني نو بیا به دا د اسلامی قانون مطابق عدالت خبره ځي، نو په ده باندې به گواهان قایمولی. که ده سره گواهان نشته څنګه چې صورتحال دی نو بیا به هغې قسم وخوري، چې هغې قسم وخوړه نو په دنیا کې هغې بری شو او خبره ختمه شوه، معامله لاړه آخرت ته، بیا به آخرت کې الله جل شانه فیصله کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه د ماهوارای په حالت کې وي او هغه معلمه وي، وړو ته ناظره یا ترجمه خي، نو د بیماری په حالت کې هغه سبق خولی شي او که نشي خولی؟ نو جواب دا دی چې د ټولو نه بهتر صورت دا دی چې هغې سره یو معاونه وي، او که هغه بیماریږي نو دا به سبقونه ښیي، که دا بیماریږي نو هغه به سبقونه ښیي. که دا صورت مشکل وي نو د بیماری په حالت کې د ضرورت په درجه کې د معلمې دپاره د قرآن پاک تعلیم ورکول جایز دي، او د هغې طریقه به دا وي چې دا به یو آیات مسلسل نه وي بلکې یو لفظ به ووایي نو بیا به خاموش شي، وقفه به وکړي، بیا به دویم لفظ ووایي. دې ته په عربی کې تقطیع ویلی شي، یعنی آیات ټوکړې ټوکړې کول، پړاوول. مثال په طور باندې دا یو ماشومې ته سبق ښیي نو الحمدلله رب العالمین آیات ورته ښیي نو الحمد دی ووایي، بیا به لږ ساعت خاموش یو څو سکنډه، بیا لله، بیا خاموشه، بیا رب العالمین. نو په دې طریقه باندې د دې دپاره د قرآن پاک تعلیم ناظره یا ترجمه خول جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه د کریانې دکان دی، نو یو کس ماله پیسې راکوي د کاروبار دپاره، 1,00,000 روپۍ راکوي، 2,00,000 روپۍ راکوي. نو دی د دې باره کې د یو څو خبرو تپوس کوي. لومبنۍ خبره ده چې د دغې کس نه پیسې اغستل او کاروبار کې دغه پیسې چلول څنګه دي، او دویمه ده چې په دغې باندې منافع موږ څومره مقررولی شو، او دریمه خبره ده چې دغه پیسې موږ یو کاروبار کې ولګو که مختلفو څیزونو کې هم لګولی شو، او دریمه خبره دی دا کوي که چېرې موږ هغوی له د اندازې مطابق 2,000 2,500 3,000 روپۍ ورکو میاش، او د ګټې حساب موږ پوره نشو لګولی
نو که هغې کې ما ته نفع کېږي یا نقصان کېږي یا لږه ګټه کېږي یا ډېره ګټه کېږي او زه هغه له دغه شانتې کله 3000 ورکم کله 2500 نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ جواب دا دی چې کله یو چالو کاروبار وي او په هغې کې یو کس خپله سرمایه لګولې وي او بیا د هغې نه پس د نورو خلقو نه سرمایه اخلي او هغه کاروبار کې پیسې لګوي نو دې ته په شریعت کې د شراکت والا معامله ویلی شي. شراکت والا معامله په خپلو شرایطو سره په شریعت کې جایز ده. نو تاسو خړومبای خبره ده چې دغه پیسې اغستل د هغه نه او په خپل کاروبار کې لګول دا جایز دي. دویمه خبره چې منافع څومره پکار ده نو د منافع هغه طریقه دا ده چې تاسو هغې سره معاهده وکئ چې تا موږ له پیسې راکړې دا پیسې چې څومره ګټه کوي نو هغې ګټه کې به دومره ستا وي دومره به زما وي. د فیصد په لحاظ سره ګټه مقرر کړئ. که مثلا دا 100 روپۍ ګټي نو 100 کې به ستا څومره زما به څوری نو هغه تاسو هر څومره مقررولی شئ. نیمې مقررولی شئ، درېمه مقررولی شئ، څلورمه مقررولی شئ، ځان له لږې هغه له ډېرې مقررولی شئ، ځان له ډېرې هغه له لږې مقررولی شئ. په دې کې څه حرج نشته. او درېمه خبره ده چې که تاسو دغه یو کاروبار یو آیټم کې لګوئ دغه پیسې یا په ګڼو آیټمز کې لګوئ نو هم جایز دي، خو په یو آیټمز کې بهتر په دې ده چې تاسو ته به د هغې نفع او نقصان معلومیږي. او څلورمه خبره ده چې تاسو هغې له 2-3 روپۍ د میاشتې ورکوئ او بیا تاسو وایئ چې ما ته پته نه چې ما لږې ګټلې دي که ډېرې ګټلې دي نو دا طریقې کار جایز نه دی. ځکه چې شریعت د هر هغې کار حوصله شکني کوي او هغې ته ناجایز وایي چې هغې کې خو یو د نفع او د نقصان او د ګټې او د تاوان پته نه لګي او دویم دا چې په هغې کې معامله مغلوبه روانه. نو اوس په دې صورت کې معامله ډیره مغلوبه روانه ده. دا پته نشته چې دا نقصان تاسو ته را روان دی او که هغه ته روان دی. کیدای شي تاسو ډېرې ګټلي نو د هغه شریک نقصان وشو، کیدای شي تاسو نه ګټلي نو ستاسو نقصان وشو. نو د ګټې معلومول هم ضروري دي، د هغې د نه مخکې د سرمایې معلومول ضروري دي چې ستاسو سرمایه څومره ده، د هغه سرمایه څومره ده، بیا کال پس ګټه څومره وشوه. نو که تاسو داسې کوئ چې هغه له میاشت کې پیسې ورکوئ 3000 روپۍ ورکوئ 4000 ورکوئ او هغه ریکارډ کې ساتئ او د کال پس تاسو د ټول کاروبار حساب ولګوئ، د هغې د ګټې حساب ولګوئ، د هغه د ایسي بیا حساب ولګوئ. که ډېرې ورته میلاو شوي وي نو تاسو به ورته پیسې واړېږي، که لږې ورته میلاو شوي وي نو تاسو ته به یې راواړېږي. نو په دې طریقه باندې جایز دی او دغه شانتې ګټه ورکول او حساب کتاب نه کول دا جایز نه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د خور چې څومره حصه ده نو د هغې په مقدار د ځمکې نه چې دی کومه فایده الي نو دا فایده د ده لپاره حلاله نه ده. دا د خور حصه ده او د ده چې کومه خپله حصه ده یا د ده نور چې کوم کاروبار دی نو د هغې رزق بېشکه حلال وي، خو لیکن دا پردی مال دی، دا پردی حصه ده، د پردی حصې نه دته یو فایده را روانه ده. نو دا د دې رور دپاره دا ضروري دي چې دغه حصه ځمکې چې کوم آمدن دی دا ری خور له ورکي او که خور له نه ورکي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. د یو مسلمان مال د هغه د زړه د خوشحالۍ نه بغیر استعمالول دا حلال نه دی.